تاسو به په کلو کې کله دا اواز اورېدلی چې والی پنجسورې والی قرآنونه والی سپارې والی دا اواز به تاسو اورېدلی. مسلمانانو نن در سره اهم پیغام شیر کومه په هر مسلمان باندې دا فرض دی. فرض پیژنئ چې لازم دی پې خامخا دا به شیر کوي. دا زمام ذمهواري ده، دا ستام ذمهواري ده. زما ذمهواري دا ده چې ما ستا غوږ ته دا خبر در ورساو چې مسلمانه زما د قرآن سره دا ظلم روان دی، نو لحاظه ځان د دې خبرې نه خبر کا. زما ذمهواري دا وه چې ستا غوږ ته ما خبره در ورسوله. بقایا ستا خپله خوښه ده، که ویډیو شیر کې نه شیر کې دغه سره مې کار نشته. خو کله داسې وي چې په دې کوڅو کې خلک ګرځي او قرآن مجیدونه خرڅوي، پنجسورې خرڅوي، یا داسې تحریکونه راوتي دي، داسې جماعتونه راوتي دي چې پرې قرآن تقسیموي، پرې قرآنونه تقسیموي، پرې سپارې تقسیموي، پرې پنجسورې تقسیموي. دا تاسو ته د قرآن مجید ښکاري. دا اوس دا د یو ملک د انډیا ملک دا هغې یو قرآن جوړ کړی دی او د قرآن په هر صورت باندې د بوت نشان جوړ کړی دی. مسلمانه زما او ستا د رب العالمین په کلام د هغې باندې د بوت نشان جوړ کړی دی او دا د هر مسلمان کور ته رسول غواړي، دا د هر مسلمان ځای ته رسول غواړي، دا هرې عبادت خانې ته رسول غواړي دی چې دا پرې تقسیم شي یا څه شي په کوڅو کې خرڅ شي. نو تاسو مهرباني وکئ چې کله هم تاسو قرآن مجید اخلئ نو د معروف او د مشهورې کپنۍ اخلئ چې په هغې کې غلطي نه وي، په هغې کې څه ترمیم نه وي، آیات پکې غلط نه وي، بل څه پکې نه وي. نو تاسو تلوسه کوشش کوئ چې ځان د داسې خلکو نه وساتئ چې یاره داسې کپنۍ نه ځان وساتئ چې هغه تاسو پیژنئ نه، او د دې خلاف برپور اواز اوچتول غواړي چې دا چې په قرآن مجید کې دا قسمه څیزونه څوک جوړوي دا خو اوس انډیا کې یو کمپني د هغې جوړ کړی دی، خو د دې میشن دا دی چې دا قرآن مجید دا د هر مسلمان کور ته ورسوي. بل دا ده چې په پلی سټور کې د قادیانیانو خپل یو دغه اپلیکیشن دی، په هغې کې قرآن مجید ورکړی دی. خو تاسو چې کله دا قرآن مجید ډاونلوډ کوئ لاندې پکې وګورئ نو دې ته لیکلی دی احمدیه قرآن مجید، لاندې ورکوټي ورته لیکلي دی اخره کې القرآني، بیا پکې لاندې لیکلی احمدیه. نو دا قرآن مجید خپل موبایل ته مه ډاونلوډ کوئ. مسلمانانو تاسو خو تلاوت کوئ، تاسو وایئ زموږ ثواب کیږي، خو هلته کې هغې آیاتونو کې بدلون کړی دی، آیاتونه یې بدل کړي را بدل کړي دي. نو مسلمانه ځان خبر کا، د خپل قرآن نه ځان خبر کا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه ځان خبر کا. اوس دا قرآن مجید چې دی دا به اوس د هر مسلمان کور ته ورسوي، ځکه پرې قرآن مال راکوي د ثواب کار د ځای ملکه مال هم راکه، زه پکې تلاوت کوم، تیم غواړي، بلیم غواړي. نو تاسو چې کله قرآن مجید تاسو له څوک درکړي نو داسې ډایرکټ کور ته مه وړئ، اول د هغې معلومات کوئ د یو عالم نه چې دا یو مستنده کمپني ده که نه ده، او دا چې کوم دی دا صحیح کمپني ده که نه ده. که تاسو له قرآن مجید درکړي د تاسو یو حافظ له ورکوئ چې هغه پکې تلاوت وکړي، هغې اول وګوري، د هغې حروف اول وګوري چې څه غلطي خو په دې کې نشته دی. دا زموږ او ستاسو ذمهواري ده چې موږ او تاسو به د خپل قرآن مجید په خپله حفاظت کوو. دا د رب العالمین کلام دی، دا زمونږ د خو د رحمان او د رحیم الله کلام دی، د دې به مونږ او تاسو حفاظت کوو. حفاظت رب العالمین خپله کوي، خپله واده اخیستې، خو په ما او تام فرض دي چې مونږ او تاسو په کم قرآن مجید کې مونږ او تاسو تلاوت کوو، په کم قرآن مجید کې رب العالمین ما او تا ته مخاطب دی، هغې به مونږ او تاسو حفاظت کوو، په مونږ او تاسو فرض دي. دا